بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. سورة الحج مخکې آیتونو کې تذکره د دې و چې څوک دا غواړي چې الله دې د دې پیغمبر سره امدادونه کي، دته دې وحی نه راځي، نو هغه دې اسمان توخیجي او هغه ځای نه دې بند کي. دویمه دا ده چې بر طرف ته دې رسۍ اوږده کي او هغې نه دې رسۍ راولي او خپل ځان ته دې واچي او ځان دې تیزندي کي، ځان دې مړ کي. دی غواړي او که نه غواړي، د ده خوښه او که نه یې خوښه، دا خو د الله مرضي ده. الله څه چې غواړي هغه کوي. دی که ځان وجني یاسي به ځان وجني. نورې پکې هم خبرې وي. بیا تذکره د دې و چې الله رب العزت کتاب قرآن کریم را لېږلی، آیتونه واضح په دنیا کې ګڼ خلک دي، پته نه لګي. وایي ډوبه دنیا و ډوبه لاړه، نو دا ډوبه نه ده. الله وایي زه فیصله کوم. یو طرف ته مؤمنان دي، یو طرف ته یهودیان دي، بل طرف ته صابئین دي، بل پکې نصارا دي، بل پکې مجوس دي، او بل پکې مشرکان دي. دغه یهود نصارا دا خو مشهور خلق دي، هر سړی پیژني دا یهود او نصارا دي. کم چې مکه کې مشرکانو ناغم مشهورو، دا مشرکان خلق دي. یا د هغې په شان ته نور یو ځای بل ځای ګڼ ځایونو کې هر ځای کې چې څوک د الله سره شریک جوړوي، د الله سره حصهدار جوړوي، د الله صفت کې بل لا برخه ورکوي، نو هغه مشرکي هغه هر ځای کې شي. نو دا هم معلومه ده. یو پکې مجوس دي، نو مجوس او صابي بعضې وایي دا یو بل سره نږدې دي. دا صابین هم د مجوسو یو قسم دی. څوک وایي چې مجوس دا د اور عبادت کوي، او صابي چې دی نو دا هم د دغې رڼا عبادت کوي، د نور سپومۍ ستورو وغیره عبادت کوي. څوک وایي دا د اور عبادت پکې دا هم کوي. دارنګې څوک وایي صابي هغه ته وایي چې خپل مخکینی دین یې پرېښودی، بل دین اختیار کړی، هغه ته صابي وایي. او نو دا ټول څومره چې دي الله رب العزت به د دې په منځ کې فیصله کوي. ورسره مسله د توحید بیانوله. نو بیا د آخرت څوک الله مني او څوک نه مني، څوک د الله رب العزت وحدانیت مني او څوک نه مني، څوک ورسره شرک کوي، څوک د الله را لېږلی شوی پیغمبر مني او څوک یې نه مني. نو دا یو طرف ته مني او بل طرف ته نه مني، نو دا دوه ډلې دي. نو چا چې اختلاف کړی د دې د رب په باره کې، رب په باره کې د رب د توحید په باره کې دي جګړه کوي. نو چې د رب د توحید په باره کې جګړه ده، نو دغه خلک خو کافر دي. نو د دې دپاره د جهنم جامې به جوړولی کېږي، جامې به کټکولی کېږي، او د دې په سرونو باندې به ګرمې اوبه اچولی کېږي، او د دې خېټو کې چې څه دي هغه به ویلې کېږي د هغې اوبو په وسکو په وجه باندې. دارنګې کله کله یو سړی داسې چې د غم د وجې نه د یو ځای کې تکلیف دی ورته، د هغې نه وتل غواړي، نو دی کله په خړپوس وځي، کله څه کوي کله څه کوي چې ځان د دې ځای نه وباسم. نو چې کله دی وځي ځان
دروازې ته نږدې کوي، د وتو ځای ته ځان نږدې کوي، نو هغه ځینه ملائک ولاړ دي او د هغې سره ګرزونه دي، او هغه د وسپنې ګرزونه په هغې باندې دی وهلی کېږي او واپس پکې بیا اچولی کېږي. نو کله چې د هغه ځای نه واپس کړی شي جهنم اور ته منځ ته، وایي اوس څه کوي دا اوس. و دې آیتونو کې د مسلمانانو باس دی، مؤمنانو باس دی، چا چې د الله توحید منلی، ایمان یې راوړلی، عمل صالح یې کړلی، د پیغمبر په طریقه باندې خپل ژوند تیر کړلی، نو د هغه لپاره جنتونه دي. داسې جنتونه دي چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي. نهرونه قرآن کریم کې الله رب العزت صورت محمد کې د هغې تذکره کوي. 4 قسم نهرونه دي. د شرابو نهر بهي، د اوبو من نهر بهي، د پیو نهر بهي، د ګبین نهر بهي. دا به مطلب چې پریمانه میلاویږي. او هلته کې د دې کم چې د ډول ډال څیزونه دي، دنیا کې بعضې د ډول ډال څیزونه هغه د زنانو دپاره دي، او جنت کې د مسلمانانو سړو دپاره به وي، د ښځو دپاره به وي. یو دې ته به کنګن اچولی کېږي، بنګړي به اچولی کېږي، بنګړي به پلاسي. نن چې بنګړی سړی پلاس کی خزونق ښکاري، دی د څه کار نه وي. بیا خزونق سړی بیا د هېڅ کار نه وي. خلکو بنګړي پلاس کړي، چا د تار بنګړی ځان ته اچولی، چا د ربړ اچولی، او چا پکې د پیتلو اچولی، چا پکې ځان ته لاس ته کړی اچوله، نو چا پکې د بنګړي قسمه قسم خلک جوړی او لاس ته اچوي سړي. نو دی د خزونق غونته کښېنو، د دنیا کې د بیا د دنیاوي د کار نه دی. د ښځو مشابهت چې سړی کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لعنت ته په دغه سړو باندې چې هغه ځان د ښځو په شان کوي. د ښځو په شانتې چال چلن، د ښځو لباس، ځان د ښځو په شانتې جوړول. بعضې خلک پکې خبرې هغه رو زده کوي، د ښځو خبرې زده کوي، نه د ښځو په شانتې خبرې راوباسي. خبرې د ښځو سړی به چې پاچه د ښځې سره خبرې شروع کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې په هغه سړو باندې چې هغه ځان د ښځو په شانتې کې د ښځو مشابهت اختیاروي. دارنګې هغه ښځو باندې هم لعنت دی چې هغه ځان د سړو په شانتې کوي، د سړو په شانتې جامې، د سړو په شانتې لباس، د سړو په شانتې چال چلن. دا د سړو په شانتې چې کوي، نو دغه ښځو باندې د الله لعنت دی وي. نه هر یو شی په خپل خپل ځای کې پکار دی. سړی دی نو هغه په سړیتوب په جامه کې پکار دی، ښځه ده نو هغه د ښځې په جامه کې پکار ده. نو جنت دی، نو جنت کې نعمتونه وي، نو هلته کې بل څه کار نشتی. او دغه پخوا دور کې بادشاهانو به بنګړي په لاس کړي، ولې د هغو څه کار نه خو دغه تخت باندې به ناست و که نه، سر باندې به یې غټ شی ایښودی و، تاج به یې په سر باندې پروت و، نو هغه ځانه د ړقېدو نه و. بیا په هغې کې به سره به پکې و، ملغلرې به پکې و، سو پکې و. دارنګې په لاس باندې دغه مخکې دور کې دا بعضې څیزونه وو، غاړې ته به یې اچولې، هغې ته به یې اوږۍ وې. دغسې بنګړي چې وو غټ غټ چې وو، هغې ته یې باوګان وې. هغه څیزونه هم لاړ ورو ورو ورک شو. نو یحلون فیها من اساور، اچولی کېږي به دې ته په دې کې کنګن بنګړي، من ذهبین د سرو زرو به، ولؤلؤ ملغلرې به، ولباسهم فیها حریر، او لباس د دې به په دې کې د ریخم وي.
نو دلته کې یو پکې د سرو تذکره کوي، نو سره به سړو لم ورکولی کېږي او دپاره به جایز وي. ریخم دی، ریخم هم د سړو دپاره جایز وي. هلته دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرې 2 ټوکړې په لاس کې نیول وی دا دواړه ټوکړې، دا دواړه سیزونه دا زما د امت د نارینهو دپاره حرام دي، یو سره دی او یو ریخم دی، دا د نارینهو دپاره حرام دي، نارینه به په دنیا کې نه استعمالی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې دنیا کې استعمال کړو نو په آخرت کې به نه استعمالی، آخرت کې په دې باندې حرامي، آخرت کې په دې باندې بني. نو یا خدا که دا سړی جنت ته به د سره بیا ځي نه چې حرامي پې، او یا دا ده چې جنت ته به لاړ شي خو د دپاره خصوصي دا خبره به چې دا لباس به د دپاره نه وي. د سرو یا ریخم چا چې استعمال کړي په دنیا کې نو هغې دپاره به نه وي. دارنګې د شراب مبارک هم راځي چې شراب چا په دنیا کې وڅکل نو آخرت کې د هغې شرابونه به دی محروم وي. نو الله به پوهېږي چې څنګه خبره ده، هلته کې به څنګه وي. جنت کې خو بیا ممانعات نشتی، لیکن دا به بیا د لپاره خصوصي خبره وي چې د په جنت کې دغه څیزونه بیا نه وي. دا الله خوښه ده، الله به پوهېږي. دا جنت چې ته میلاویږي دا ولې؟ دا د دې کلمې طیبې په وجه باندې، دا د کلمې توحید په وجه باندې، دا د الله د لارې باندې عمل کولو په وجه باندې چې الله په لاره باندې دی تللی، قرآن و سنت باندې دی تللی. ورپسې تذکره کوي د مسجد حرام. مسجد حرام الله وایي دا مې د خلکو دپاره جوړ کړلی، په دې کې د دې دپاره فایدې دي. په دې کې څوک راتلونکی دی او که څوک پکې اوسیدونکی دی، راتلونکی او اوسیدونکی ټول په دې کې برابر دي، په هر مسلمان په دې کې حق دی. څوک چې اراده کوي په دې کې د الحاد، د زیاتی، د ظلم نه الله وایي په هغه باندې عذاب سکو، درناک به وسکو پې. کله دنیا کې او که دنیا نشي نه آخرت کې برزخ کې الله په دې باندې سخت عذاب سکی، بیا سخت عذاب بوله ورکوي. ورپسې بیا تذکره ده ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړ کړلی. نو څه دپاره یې جوړ کړی؟ د دې دپاره یې جوړ کړی چې دا به پاکي، د توحید دپاره به پاکي، د شرک نه به پاکي. نو خلکو په هغې کې ظلم زیاتی وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې په دې کې بوتان ایښودي. دارنګې په هغې کې چې کوم کارونه کولی کېږي د هغې تذکره به کوي. د حج تذکره ده چې حج اعلان ابراهیم علیه السلام ته وویلی شو د اعلان وکړه د حج. نو ابراهیم علیه السلام اعلان وکړو، الله رب العزت د هغه آواز ټولو ته ورساو. څوک چې ژوندي وو په هغه وخت کې وو نو هغې ته یې ورساو، او څوک چې په هغه وخت کې نه وو وروستو راتلونکي خلک دي نو د دې ارواحو ته دا پیغام ورساو. وأذن في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نو وایي چې چا په هغې باندې لبیک ویلي نو هغه سړي دپاره الله رب العزت حج او د عمرې د هغې لیکل کړلی چې او دی به راځي. الله رب العزت توفیق ورکوي هغه له هر څنګه چې چا سره مالی او چا سره نه هر څه چی. بعضې خلک پکې داسې غریبانان دي لیکن الله رب العزت له توفیق ورکړي او څه طریقې باندې لاړ شي ورسي هلته. د هغې تذکره به راځي. بیا د حاجیانو دپاره بعضې خبرې دي، 5 خبرې دي، هغه به ذکر کوي. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا الله داخله آ کسان ولې چې ایمان راوړی او عمل صالح کړل جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه. جنت کې نهرونه وي
لاندې بهیږي. نو لاندې څه مطلب؟ لپاسه باغ دی، میوې دي، د هغې لاندې بهیږي که نه. خلک وایي اوبې خپلې دي. دا عام طور باندې استعمالیږي دغسې. دا نه چې لاندې بهیږي د جنت د لاندې، د ونو د لاندې نو دې د ونو د لاندې داسې نه د زیلې د لاندې بهیږي، زیلې لاندې نه بهیږي. تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه. یحلون فیها من اساور، اچولی کېږي به دې ته په دې کې کنګن، باوګان، بنګړي، من ذهب، د سرو زرو ولؤلؤا، او ملغلرې به وي. بعضې خلک وایي هلکه نه هلته موږ بنګړي په لاس کړي. دا بعضې څیزونه داسې چې دا په یو شی چې رواج ونیسي که نه بیا بد نه ښکاري، رواج شي. دا ډېر څیزونه داسې دي د قرآن او سنت خلاف کارونه کولی کېږي، چا ته بد نه ښکاري. بعضې کارونه پکې داسې دي چې هغه په دنیا کې چې هغه د شرم کارونه یې لیکن خلک یې کوي. زموږ په دې ودونو کې چې کوم کارونه کېږي، د هر ځای جدا جدا رسم و رواج ډېر طریقې دي. بعض ځای کې هلته کې کټ پې راغستی نو په کټ باندې به سړی اوچتۍ لګوي باندې. هلکه دا ولې دا بې عزتي کوي د دې سړي؟ نو هغه کټ به پې ماتوي، یو به دای. بل ځای کې چا دغه کړلي نو هلته کې یا به کمبلي یا به بړستني هغه به یې نیولی، هغه کې به کېنولی او چت به یې ګزاري. هغه ځینې هغه به لاس به په یو رواني او په بل رواني، لاس به غرب بشي، هغې به بیا واپس راشي. د هغې ځانه څه قصه وایي، څه کوي، څه درم وایي، نو دا کسب کوي. د هندوانو څه نور څه رسمونه وو هغې کول لګیا وو. هغه د هندوانو هغه رسمونه راغله زموږ مسلمانانو ته، پښتنو ته راغله. مخکې وې دا کسب نه و، شمې پکې راووتې، وایي دا پکې شمې وړي. نو دا د هندوانو رسم دی، هلته کې شمې بل کړي، هغه رواني. او دا غلبلا به جوړه، ډول سنګار به رواني. کم خلک یې چې کوي نو هغې ته دا بد نه ښکاري. هندوانو رسمونه یې کوي، مسلمانان یو ځان ته مسلمانان وایي او کوي د هندوانو رسم. بیا چې کله د واده ورځ شي نو هغه کم چې سړی دی هغه به ځان سره، کم چې واده والا هلک دی هغه به ځان سره روان کړي. هغه به هم خوشحاله وي. هغه مخکې نه وله انتظام کړی، پکې ته کله 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 داسې ځان تیار کړی ورته، لاندې جنګې اغوستی. نو چې کله روانې هلته کې هغې راونیسي نو څوک یې په اګو باندې ولي، څوک په سخا ټماټر ولي، څوک په صحیح اچوي، څوک په څه کوي. هغه جامې ته اوښلی، جامې ته اوښلی، دقسې لغړ پاتې شي، په جنګي کې پاتې شي، تک تور کړی، په بد حال کړی. په دې باندې خوشحاله دی. خلک ورته ناست دي، په ګاډي کې روان دي، خلک ورته ناست دي، ګوري ورته. خلک ځان له خوشحالېږي، شپېلې وایي، سندرې وایي، څه کوي څه کوي. هلکه دا سړی و بې عزته کو، د دې بې عزتۍ اجازت هېچا ته نشتی، شریعت کې اجازت نشته. لیکن چې کم یو رسم د خلکو کې راغی نو بیا خلک ورته بیا جایز وایي، خلک ورته بیا کوي، لګیا یي، هغې باندې فخر هم کوي. هغې به ویډیو جوړوي، دا ویډیو به د دې سړي سره پرته خپله ښه دا حل را سره کړلی، داسې په شرمونو شرمولی ما. دی به بیا په فیسبوک باندې شیر کوي، خلکو ته به یې لیږي، دا کسب یې را سره کړلی. دا ناروا کسبونه دي، لګیا دي، خلک یې کوي. او نه چې دا دومره ناروا کولی کېږي، هلته کې هغه بنګړي چې هلته کې جنت کې به وي، نه خو د الله رب العزت د طرف نه چې نعمت یې هغه د الله رحم وي، نه به خامخا او بد نه ښکاري. بیا ټول به اچولي. ما یو خبره بل مخکې وکړه، مخکینی دور کې بادشاهانو به هم دا بنګړي اچولي وو. هغه بادشاهان چې هغه غیر شرعي وو، فرعون په باره کې راځي، لیکي خلک هغه وایي په ګیره کې هم لعل نه پیلي وو،
غټه غټه ګیره وه فرعون، اگر چې کافر و، لیکن د ډېر وخته پورې دا ګیرې خریل دا چې د چا کې نه و، دا وروسته دور کې ایجاد شي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور کې څوک نه و لیدلي، یو دوه کسان راغلي وو، هغه یې ولیدو چې هغو ګیرې خریل وې، وی ښه دا تاسو پکې را بل کسب شروع کو، دا تاسو ته چا ویلي؟ دا موږ ته زموږ بادشاه ویلي. وی زما رب خو ما ته داسې ویلي، سړو دپاره ګیره او د ښځو دپاره د سر ویښته. نو دغه قصې دي لګیا دي خلک یې کوي. ناغه فرعون چې و ناغم په دې ګیره کې لالونه پیلیو، دارنګې بنګړي چې و نو لاسونه یې ټول د هغې دغه پورې ډک کړي وو، څنګلې پورې. نو کله چې خبره کوله نو دا لاس به اوچت کو ښه په فخر او په تکبر او په لویۍ کې چې زموږ سره اسورة من ذهب، دا زما سره شته دې سړي سره نشتی، او دا سړی چې دی دا سپک سړی دی، موسی علیه السلام ته وی دا مهین دی لا یکاد یوبین، او نږدې نشي زما مخکې خبرې هم نشي کولی. او موسی علیه السلام نه و که نه، دا په دغه وخت کې دی خبرې دی ډوزي چې ولې نه په هغه وخت کې ولې چې موسی علیه السلام نشته، موسی علیه السلام را مخامخ شي بیا ووایه داسې خبره بیا وکړه، بیا نه شو کولی. کله چې موسی علیه السلام راغی نو دله بیا ټکی نه ورته، بیا خبرې نه شوی کولی، بیا فعلته فعلته وي. وروسته سورت شعراء کې راځي فعلته فعلتک التي فعلته، دا یې وي. موسی علیه السلام ځانله جدا روب و. ولباسهم فیها حریر، او لباس به یې د دې په دې کې ریخم و. نو ریخم هم د سړي دپاره ناروا دي، د رومال په ځای باندې او وړوکی رومال چې خلک پې پوزه پاکوي، نو هغه که یو سړی داسې دی چې هغه ته مسله ده نو دا دومره استعمالولی شي، خو داسې نه چې ځان له ته واسکټ جوړ کړي، ځان له دې جامې جوړې کړي، زیات استعمال دپاره دا ناجایز دی. جهاد کې استعمال دی شي. دغه ریخم چې نو دا خوی نو دې معنی چې تورې ګزار پې کېږي نو دا توره خویږي، هلته اجازت دی، جهاد کې اجازت شته. وهدوا الى الطیب، وهدوا الى الطیب من القول، او لار خودی شوي د دې ته توفیق ورکړی شوی دی د کلمې د توحید د خبرې نه، عقیده دې له ورکړی شوې ده، کلمه د توحید، پاکه کلمه، پاکه خبره، د هغې طرف ته ورته لار ښودی شوې ده. وهدوا الى صراط الحمید، او دې ته لار ښودی شوې ده د هغه ذات لار چې هغه دې ستایلی شوی. ان الذین کفروا، یقینا کسان چې کفر یې کړی وی، یصدون عن سبیل الله، او منع کوي خلک د الله د لارې نه، والمسجد الحرام، او د مسجد حرام نه خلک منع کوي، الذي جعلناه للناس سواء، هغه چې ګرځولی موږ د خلکو دپاره برابر، العاکف فیه والباد، چې هغه اوسیدونکی دی مقیم دی په دې کې، او که هغه د بهر نه راتلونکی دی مسافر. ومن یرد فیه بالحاد، او څوک چې اراده کوي په دې کې د الحاد بظلم فظلم سره، نذقه من عذاب علیم، نو سکو په هغه باندې د عذاب درناک نه. د مسجد حرام د کعبې د هغې بعضې خلکو اراده کړله د ورانولو، نو الله رب العزت هغې تباه کړلي. لکه خاص واقعه د ابرهه هغه راځي چې دا کعبه نړوم، نو کعبې د نړولو اراده چې وکړه، را روان دی را روان دی، نو کله چې وادي محصر ورته وایي مزدلفه کې، هلته کې چې راورسېد نو په هغه ځای کې یې پړاو واچو.
نو چې وې موږ به دلته کې دمه شو نو بیا به ځو. نو چې کله بیا پاسېده نو هغه کم چې د هغې سره یو غټ هاتي و، هاتیان یې ځان سره راوستلي وو، نو هغې نه یې بلډوزرو په شان د کار اخست، یا د هغه کم چې بوکلین دی د دې په شان کار به یې اخست، رسۍ به یې پورې غوټه کړه، هلته کې هغې ستنې ته به یې واچوله او دی به یې روان کړه. نو دی به ته راښکوده به یې ځان پسې، نه هغه ستن به یې راښکوده، آبادي به راوغورځېده. د دې لپاره نو الله رب العزت د هغې سره څه وکړه؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مارغان پې راولېږل او مارغانو په هغې باندې بمبارې وکړه او داسې یې کړه لکه خوړلي شوي بوس. نو من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. دا دې پورې دی بیا ان الله يدخل الذين امنوا يقينا لا داخل کسان رجی ایمان راوړی عمل صالح کړل جنتونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه یحلون فیها من الساور اچولی کېږي به دې ته په دې کې کنګن باوګان بنګړي من ذهب د سرو زرو ولؤلؤا ملغلرې به ولباسهم فیها حریر او لباس د دې به په دې کې د ریخمو. نو دا سره زر دي، سره زر خو بالکل ناروا دي د سړي دپاره، او به ښځه استعمالولی شي. کم چې سپین زر دي نو سپین زر د سړي دپاره 4.5 ماشې پورې اجازت قدرې دی، ښه کار نه دی. باندې خلکو ګوتۍ په لاس کړي، ګوتۍ اجازت قدرې دی چې دا د سپینو زرو وي، د سپینو زرو نه علاوه نورې ګوتۍ ناروا دي، که هغه د سرو زرو وي، که هغه د پیتل وي، او که هغه د بل څه شي، دا ټولې د سړي دپاره ناروا دي. صرف د سپینو زرو چې 4.5 ماشو نه کم وي، زیاته نه، نو دومره قدرې اجازت قدرې دی، ښه کار نه دی. بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی، حدیث کې راځي دا د سلطان دپاره پکار دی چې هغه به مهر لګاو، عام خلکو دپاره نه دی پکار. ولباسهم فیها حریر وهدوا الی الطیب من القول، او خودی شوي دي، روان کړی شوي دي دی په پاکه خبره باندې، وهدوا الی صراط مستقیم الی صراط الحمید، او روان کړی شوي دي دی په هغه لار باندې چې هغه د ستایلی شوي ذات لار ده، د الله لار، د حمید لار. ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر یې کړی وي، یصدون عن سبیل الله، منع کوي خلک د الله د لارې نه، والمسجد الحرام، او د مسجد حرام نه، الذي جعلناه للناس، هغه مسجد حرام چې ګرځولی موږ د خلکو د فایدې دپاره، د خلکو دپاره، خلکو پکې فایده ده. یو مونځ چې کوې پکې نو یو مونځ په 1 لاک دی وي، الله دومره اجر وکړي. داسې نه چې سړی هلته کې څو مونځونه وکړي وایي ځه بس دی، نور زما دومره عمر هم ګوره چې شته که نشته، بس به په قلاره کښېنم، دا خو ما په الله باندې ورواړول. نه نه، هغه خو د الله اختیار دی، د الله خوښه ده چې هغه دومره ثواب ورکوي. داسې نه چې ته د هغې نه بله بده فایده والې زما الله باندې ورواړول، او وده کېږي نه. کم وخت چې مونځ دی هغه تا باندې فرض دی، الله رب العزت که د هغې یو مونځ تاله 10 چنده اجر درکوي، که 50 چنده درکوي، که هغه په 200 باندې درکوي، او که په 1500 درکوي، که په 200 درکوي، او که په 10,000 باندې ورکوي، او که هغه په 1 لک باندې ورکوي، که هغه په 49 کروڑ باندې ورکوي، هر څه چې ورکوي، هغه د الله رب العزت د طرف نه اجر او ثواب دی. دا نه چې دی وایي زه په وروسته مونځ به نه کومه، دا ما به الله باندې ورواړول او اوړي نه. سواء العاکف، برابر دی په دې کې مقیم خلق والباد او مسافر. ومن یرد فیه بالحاد، نه سوچ اراده کوي په دې کې د الحاد د زیاتی د قرآن او د سنت نه د خلاف. بالحاد بظلم، فظلم سره نذقه من عذاب علیم، نو سکو په هغه باندې د عذاب درناک نه. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. عذاب قیامت